اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شهرانو، لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ د چمن اف سي چې کوم ناوړه عمل وکړي چې په هغه کې محمد ایوب شهید ځای پر ځای شهید سو، همدارنګه تقریبا یوه درجن څخه زیات نور انسانان زخمیان سو او څه انسانان ملیشې په هغه ورځ باندې د ځان سره یوړو چې په هغه کې یو تن ځوان جانان له غړی نن بیا شهید سو چې هغه د هغو جست یعنې مړی او درې زخمیان یې نن د چمن مشرانو ته په لاس ورکړل. دا ظلم بربریت دا د هیچا د لاسه نه دی. د دې لو وجه زموږ د ښار د مشرانو د علماو د تجارانو بې اتفاقۍ نتیجه ده چې هر سړی دا کوشش کوي د ځان د شخصي ګټې په خاطر باندې کوشش کوي چې ځان ته زیاته ګټه راوګرځي. خو لیکن دا د افسوس مقام دی چې دلته کوم ظلم روان دی. اف سی د قانون په وردی او په د سرکار په توپک کوي او دا چاته معلوم دی چې د وردی او د سرکار توپک دا هم عوام مشتي ورانیول زموږ په ټیکسو رانیول سوی دي. دوی خو عایشي کوي، د دوی بل کار نسته او د عایشي در څنګ د عوام قتل عام کوي چې قتل عام ثبوت یې دغه دی چې تېره ورځ یې بې ګناه خلک شهیدان کو او زخمیان یې کړل، په کورو کې کونډې کښېنول او یتیمان یې کښېنول. دا ظلم شروع دی. خو افسوس په دا دی چې تقریبا 3 شپې نن پر کېږي د 7 ساعته پورې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت چې د غفلت په خوب ویده دي په دې هکله باندې چې دومره سخت احتجاج روان دی. د کوټې چمن لو لار بنده ده، په د کشتم باندې NLC بنده ده، په ښار کې تقریبا ډېره حده پورې حالات دي مناسب نه دي، بینګونه بند دي، دا ټول شان بند دي. لیکن دا ټول رپورټونه او مرکز او صوبې ته ورکول سوي دي، دا باوجود دی هېڅ قسم اقدام نه دی کړی. په کار خو دا وه چې د مشرانو سره سرکار د دې په غوښتنو باندې خبره کړې وای او د حل لارې پیدا کړې وای. لیکن دا د حل لار نه ده لکه کوم دی چې شه د چې خامخا به ته پاسپورټ ځې او تذکره دې نه منم، شناخته کارت دې نه منم. دا نس کېدلی، دا در اوسه پورې سوي نه دي. دا تېر پر لته موږ وکړي په هغه کې دا شیان موږ سره ذکر سو چې ورور هم به پاسپورټ به نه وي خو هم به تذکره وي، هم به شناخته کارت هم به ستۍ روزګار. خو نن دا ټول شیان د مابینځ تللي دي. هغه چې لکه څنګه چې ما ذکر کوي په هغه کې څند کسان شته چې د هغو د ذاتي مفاداتو معتبرو هغو ته نو ځکه چې د دې ښار هغه ټولې مایدې او شیانې د سرکار په خوښه باندې د دوی په خوښه باندې هغه د خاورو سره خاورې کې او اف سی بل یو وارې بیا د چمن په ښار مسله ټاکله. اف سی چې کله هم دلته راغلی ده تاریخ ګواه دی، دلته په سمه اف سی پاته سوی نه، دلته خامخا وینې توی کړي دي. اف سی کاروبار دا د اف سی په ګرد بلوچستان کې بدنامه سوې ده، که د بلوچ علاقې دي که د پښتون علاقې دي. چیرې اف سی هلته به بدامني وي، هلته به لاقانونیت وي، هلته به د قانون راج نه وي، هلته به د اف سی راج وي. اف سی چې د پاکستان یو غونډه فورس دی، یو قاتل فورس دی. د دې په خلاف چې نن کوم ایوالی د چمن خلکو کړی دی، تجارانو سره کړی، ترانسپورټرانو سره کړی دی، دا د صد آفرین وړ دی. خو په کار دا ده چې دغه اتحاد او اتفاق برقرار وساتي در هغه ساعته پورې چې تر څو پورې د چمن د ولس جایز مطالبې او غوښتنې منل سوي نه وي. په مخه مو شه.